زموږ افغانانو نه ډېره غټه غلطي شوې ده، او هغه دا ده چې هغوی افغان سټیزن کارډ واخیستل، POR یې واخیستل، پروف اف رجسټریشن کارډز یې واخیستل. او د هغې نقصان څه دی؟ د هغې نقصان دا دی چې ټول خاندان چې نو اوس د هغوی د لاسه چې نو مشکلاتو کې دی. دا افغان سټیزن کارډ چې نو مخکې یو پالیسي وه، هغې کې به کینسل کېدل. اوس چې نو زمونږ 2021 نه پس چې نو پالیسي نه راغلې، نه دې ته چې خلک لاړ شي، هغوی ورته دا ووایي چې تاسو لاړ شئ او تاسو په ارام کور کې کښېنئ، تر څو پورې چې پالیسي نه وي راغلې تاسو ورته صبر وکړئ. خو په دې دوران کې بیا مونږ ډېر کیسز وکړل، او په دې کې اډونه دا راغل چې تاسو د ACC او POR چې دا کینسل کړئ او دوی ته شناختي کارډ ایشو کړئ. زه دې ته غلطي ولې وایم چې یو کس پکې ACC یا POR وکړی دی، ټول خاندان چې نو هغه سم مشکلاتونه چې دوچار دی. نو اوس هم چې وخت شته، زمونږ چې کوم ملګري راشي ما ده، نو هغوی هم په یاره کې وي چې چا POR اخیستې وي، ACC اخیستې وي، نو هغوی ټول نه پیدا دا سوال کوي چې ډیډلاین کله دی. نو ډیډلاین چې نو دې خلکو دپاره نه دی چې کوم سره زوړ سندونه شته، دوی عدالت ته تللی شي، عدالت نه آرډر اخیستی شي دا ACC مونږ له کینسل کړي او مونږ ته چې نو پراپر شناختي کارډ چې نو ایشو کړي، مونږ له شریعت راکړي. زمونږ چې نو زوړ ریکارډ شته، مونږ پاکستانیان یو، بالکل مونږ افغان چې نو زمونږ اوریجن دی، زمونږ بنیاد افغان دی، خو مونږ پاکستانیان یو، مونږ په پاکستان کې اوسېږو، پاکستان کې اوسېدل غواړو. کو تاسو اوسېدل غواړئ اله، او که نه اوسېږئ نو بیا خو چې نو بالکل لاره تاسو ته ازادې دي، او تاسو چې نو کله هم سیټل شئ، کله تاسو غواړئ نو تاسو بالکل واپس تللی شئ، افغانستان کې خپل ژوند کولی شئ. خو که فرض کړه څوک اوسېدل غواړي، نو هغوی عدالت نه آرډر دا اخیستی شي چې مونږ د ACC کینسل کوو، مونږ واپس کوو، او دا ستاسو رایټ دی، دا ستاسو کانسټیټیوشنل رایټ دی، دا ستاسو انټرنیشنل رایټ دی چې تاسو د هر یو ځای شریعت اخیستی شئ. خو زه کینیډا یاد کومه، نو کینیډا کې افغانیان هم دي، پاکستانیان هم دي، په دې کې چې لکه پنجابیان هم دي، سندھیان هم دي. خو هغوی چې کله کینیډین سټیزنشپ واخلي، نو هغوی دا نه وایي چې مونږ یا سندھی یو یا بلوچي یو یا پنجابي یو، خو هغوی دا وایي چې مونږ کینیډین یو. هغه شانتې مونږ دا ویل غواړو په دې ویډیو په ذریعه باندې چې تاسو چې نو افغان یې، خو تاسو دلته اوسېږئ، تاسو دلته شریعت واخیسته، تاسو پاکستانیان یې بیا. نو دا چې نو مغزو کې ساتئ چې کله تاسو پاکستان کې اوسېدل غواړئ، تاسو چې نو پاکستان کې ژوند کول غواړئ، تاسو پاکستاني یې، تاسو کارډونه اخیستي دي، بیا تاسو پاکستاني یې. کو تاسو فرض کړه واپس تلل غواړئ، نو هغه تاسو د افغانستان شریعت هم اخیستی شئ، د پاکستان هم اخیستی شئ. کو فرض کړه تاسو افغانستان شریعت اخیستی دی، تاسو پاسپورټ اخیستی دی، تاسو د هغې ځای تذکره اخیستې ده، خو ستاسو پلار نیکه چې نو هغه پاکستاني و، تاسو هغه تذکره چې نو هغه پاسپورټ تاسو کینسل کولی شئ، تاسو واپس چې نو پاکستان شریعت اخیستی شئ. قانون چې نو دا الاو کوي، او قانون چې نو د دې مطابق چې نو لکه باقاعده 1951 کې چې دا ویلي دي چې تاسو هغه شریعت چې نو پرېږدئ، تاسو باقاعده دلته راتلی شئ، دلته خپل ژوند کولی شئ. نو څه تاسو کوېسچن وي تاسو بالکل ما نه کولی شئ، او زه به چې نو انشاءالله تاسو له سبا چې نو د هر یو کوېسچن چې نو جواب در کوم. دا ډېره غټه مسله ده، او په دې کې چې کم خلک ګیر دي، هغه چې نو په کلونو باندې 15 سال وشو، او اوسه پورې چې نو هغې کې ځوړند دي، خو لاره ورته نه معلومه. لارې چارې چې نو هغه به تاسو ته زه وښیم انشاءالله. تاسو ما نه بالکل سوال کولی شئ، زه به انشاءالله کوشش کوم چې په دې باندې هر یو کس له چې کوم کوېسچن ریلیونټ کوېسچن وي په هغې باندې زه ویډیو جوړه کړم. ډېره مهرباني.